په خیرونه سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او د سحر دغه شیبې چې تاسو د په خیر پښتونخوا سره ښه تېرې شي. لیدونکو نن بیا په خپرونه کې په خیر پښتونخوا کې موږ تاسو ته بېلابېل میلمانه چې دي هغه په خپرونه کې لرو چې هغه د مختلفو شعبو سره تعلق لري او تاسو به دا وخت زما دا ښایسته لباس هم ګورئ. صحیح ده او تاسو په سکرین باندې د دې برانډ چې کوم نوم دی هغه به هم ښکاري. صحیح ده نو هغه برانډ چې دی هغه تاسو هم کولی شئ چې که ستاسو څه فرمایش د دی نه چې تاسو دپاره هم داسې ښایسته ډرسز چې دي هغه ډیزاین کړي نو تاسو هم فرمایش کولی شئ. او اوس زه دا غواړم چې تاسو ته د خپرونې اولنۍ میلمنه بغیر د دې نه چې وخت ضایع کړم تاسو ته در وپېژنم او ما هغې ته ډېر زیات ویټ کړی خو هغې خپل څومره زبردست کیریر سټارټ کړی دی که نه لایک هغې ایجوکیشن سره هم تعلق پاتې شوی دی بیا بینکینګ چې ډېر زیات ګران کار دی او بیا سیاست. سیده نو دا وجه ته پوس کوم چې الله دا د مخکې نه داسې اراده وه چې لکه دا به داسې کوي اول به دې ټولو مرحلو تېرېږي بیا به پالیټکس ته ځي اخري سټاپ به پالیټکس که څنګه نو موږ سره د کرک سره تعلق لري. کراچۍ کې ډېر ټایم تېر کړی دی پېښور کې هم صحیح ده تاسو به د هغې سره پېژنګلو خامخا لري. د مسلم لیګ نون سره چې دی د هغې تعلق دی نو فرح خان دا وخت ما سره سټوډیو کې موجود ده. پلیز فرح خان راشئ ښه راغلی په خیر راغلی هر کله راشئ. ستړي مشئ جي ستړي مشئ دا او که نه لیدونکو بس میلمنو ته خوشحالېږي خو کرونا هم چې کوم دی هغه هم سیریس واخلئ. څنګه یې فرح تاسو ښه یې جي صحت ښه دی ټیک ټاک یې تاسو څنګه یې الله کرم دی بالکل ټیک ټاک. نو ما دا وی چې لیدونکو ته مې وی مې دا چې ما ستاسو باره کې لوستل نو ما دا هغې کې وکته چې لکه تاسو د سوتی یونیورسټي کې تاسو چې کوم دی نو ټیچینګ هم کړی دی بیا هغې نه مخکې چې کوم دی بینک سره که نه په کراچۍ کې دې ځینو کې تاسو هم بینک سره هم پاتې شوي یې بیا هغې نه پس پالیټکس 2013 کې چې تاسو بیا بیخي یو رالې دې طرف ته نو آیا دا ستاسو دا اراده وه چې اول به زه ټیچینګ کوم نو دا دی چې ما ته پته ولګي چې به خلکو ته ښودنه څنګه کوم که نه په سیاست کې خو هم ښودنې دي که نه بیا به هغې نه پس بینک کې کار کوم چې ما ته پته ولګي چې زه به د خلکو حساب څنګه ساتم بیا به سیاست ته راځم دا څه اراده وه. ډېر ښکلی انالیسز مو کړي دي آی وش چې داسې وه خو دا ما ډیزاین کړي نو بای ډیفالټ شو. پیدایش جی د کراچۍ دی او پخوا پیرنټس کرک نه مایګریټ شو بس هلته لوی شو اور هلته کې بی کام شو بیا پېښور ته راغلو جی واده وشو ماشوم دی الحمدلله نو ورسره بس د تعلیم جاری ساتي اور په یونیورسټي لیول باندې ټیچینګ شو نه مخکې کراچۍ بینکینګ بیک ګراوند بیا سیاست نیم خبره جی چې څنګه راغلم اول به زه دې ته راځم که نه چې لایک بینکینګ چې دی موږ چې دا خلک ډېر ورته خوشحالېږي چې دا ډېر کلین اینډ کلیر جاب دی که نه تاسو 9 اور 5 راځي دا although چې لکه دا د حساب کتاب حوالې سره زه ډېره کمزور یم چې دا ډېر زیات ګران کار دی خو خیر چې چا سبق ویلي نو هغې ته آسان نه نو بیا د هغې نه ټیچینګ خو یا سبق ښودل خو ګران کار دی که نه د استاد کار خو هم ډېر زیات ګران دی نو بیا څنګه دا شفټینګ هم څنګه وکړو. ایگزیکټلی بینکینګ جی یو کارپوریټ سیکټر دی سوټډ بوټډ مخکې به چې څوک نو اول کوېشن به هغه نه کېدو چې تاسو چېرته بینکر خو نه یې ډېر ښکلی پروفیشن خو الله چې څنګه ډیزاین کړي وي بنده په هغې لاره باندې روان وي. بیا چې پېښور ته راغلم نو ایجوکیشن کنټینیو شو د نیت سره چې واپس به بینکینګ ته ځم خو هغه بس د یونیورسټیانو لارې کولاو شولې دا هم یو ډېر نوبل پروفیشن دی بیا ورسره لا شوله جي هغه ځان ته یو نوبل پروفیشن دی. فاینلی دا ټول چې تاسو کله سیکشنز وګورئ سیکټرز وګورئ نو تاسو بیا هم انسیټسفاید وئ چې زما طرفه څه کنټریبیوټ کیږي نه هغه سیسټم زه په دغې لیول باندې نشم ټیک کولی نو شاید هغه یو وش و د وړوکوالي نه نو دین آی جمپډ انټو پالیټکس اور 2013 فارملی نو دا جمپ چې تاسو لګولو نو دې جمپ کې مشوره د چا وه یا چا درته وویل لکه دا خو تاسو پته ولګي چې یاره دا خو زه اوس چې څه کول غواړم هغه دې شعبو کې خو نه کېږي نو زه پالیټکس لپاره باید لاړه شي نو هغه ټایم کې دا مشوره چا درکړه چا سره دا خپل نظر شریک او ولې تاسو مسلم لیګ نون ولې غوښته چې دې پارټي کوېشن دی پیرنټس مې جی کرک ته راغلي او الیکشن 2013 تقریبا په سر و بس جی ما ورته فون وکړه د پېښور نه چې جی در راغلم بس خپل کاغذات انډیپینډنټ ډکوم وایي راځه
بس دا زما سٹارټ و ها او چې دا زما سٹارټ و انډیپندنت هغه به تاسو پته ده چې ظاهري خبره ده یو دوه میاشتو کې څه کمپین به تاسو کوي چې تاسو وایي چې زه به کامیاب شم یا به سملې ته ورسم هغه یو فارمل سٹارټ و ما پی ایم ال نون ډیر سوچ او سمج سره جوائن کړو لکه دا سینه وادا آلموست یو واده دی تاسو بار دې کې طلاقونه نشي افورد کولای کنه جی نو چې څومره اچیومنټس ما قتل نو فائنلی نون نو بیٹر چوائس دې سوا اس پاکستان کې نشتا الحمدلله نو بس زما اوس ژوند اور مرګ پاکستان مسلم دی نون هغه سره دی ښه صحیح ده دا راته وایي چې بیا تاسو رالي د 2013 نه پر دې خواته په کرک کې د کرک چې کوم خاص کر زبر زنانو خبره کوم صحیح ده کنه ځکه چې موږ دوالته کې ناسو نو زم چې موږ دواړه زنانه ریپرزینټ کوو د یو لې سره خبرو کو کم چینجز تاسو دراتګ نه پس وشولل تګي زموږ انفورچونټلی لایک وایز خیبر پختونخوا په کرک کې ک لټریسي ریټ ډیر زیات هاي دی پورا کې پی کې خو بیا هم سټیل د زنانو اغا مقام نه دی حاصل شوی ننوم اغا لرګي په سر وړي ننوم او مسله دا ایگزیکټلی پدې کې زنانو تګ یا فرنٹ تراتلل دا یو ډیر لوی زړه غواړي خو زه ګورم چې لکه ما نه مخکې کچا دا کاوش کړي وي بیا ما وکړو ما نه بعد نو چینجز را روان دي اوس خلک خپل میندې خويندې یا بچي هغه رنګ نه مني کوي ورته یو پریزیډنټ سیټ شي چې جی فلانه سیاست کې فلانه ډاکټر فلانه انجینیر فلانه پایلټ نو دا پریزیډنټ سیټ شي نو مونږ خپل دراتلونکو نسل چې دی دا په دې حق له هم انکریج کول شو ماشاءالله لټریسي ریټ خو ډیر زیات هاي دي اکثر چې کله مونږ کولیګز ناسو او ټیچرز بم مانه دا کوېشن کول اول چې د یونیورسيټي کې ما MBA کولا وی خټه خو نه مې جی ولې وی سبق کې تکړه سبق دا غي ډیر لوی پہچان دی اور سبق کې د نسو کوم نشي مخ کې دی دا مې بي چې زه شاید کرک سره بلونګ کوم ځکه زما دا فیلینګز دي هغه وی چې د هر سړی باندې خپل وطن کشمیر دی خو دې په سبق کې ماشاءالله ډیر زیات تکړه ښه نو تاسو وی چې د فیمیل ایجوکیشن طرف ته اوس په دې تیرو چې دونه ټایم کې چې ما تاسو پیریډ کې دي کې مثبت بدلون راغلی دی ایگزیکټلی زه ګورم چې آلموست د کې پی کې هر ډیسټریکټ نه چې زموږ خويندې دي زموږ بچیانې دي هغه لګیا دي تعلیمونه حاصلوي نو یو دا وی چې فیمیل ټیچر سیوا شي نو هغه هیزیټنسي کم شي که تاسو ریسرچ ورک کوئ تاسو په نشوي بیا ورته غواړئ په کېبن کې ورسره کې نستل غواړئ نو دا یو ډېر ښکلی چینج دی ایون په افیسز کې هم چې کله زنانه ډیپیوټ شي نو هغه انوایرمنټ ښکلی شي هغه لهجه ادب لحاظ راشي دا غشیر بدل د فٹ راځي کنه وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ بالکل دا خبره ده ها اوس لګ دی خبره راځم چې ورسره چې تاسو خپل دا کیریر مخ کې وړلو نو واده ماشوم او دا شزونه مسنګه مانج کړل لیټرلی دا خاصانه خبره ګران کار دی زګ ظاهر خبره چې کوم وخت تاسو دا حالي ځلی کول نو تاسو ماشوم چې د نخ خامخا وړو کې سیدا هی واز 2 د دوه کالو نو چې هغه دونه ور کوټي نو هغه ټایم کې خو ماشوم ته زیات ته مور ضرورت دی نو دا شزونه تاسو څنګه مانج کړل کزه تاسو ته وایم چې د خپل ماشوم د بارے چې د کوم سکول کې داخلوم نو ما الته کې د 2 میاشتو ټیچینګ وکړو چې زه هغه سیستم چیک کما اسکول جی نو هغه چې څنګه مال ته کې داخل کړو نو بیا ما هغه پرې خسو ولې چې زما ایمز اور ګولز نورو نو هر یو شی به د کوالټي وایز ټیسټ کوي زه لکه په خبرو باندې ونه چې جی دا سیستم خده دا سکول خده ولې چې د ماشوم معاملې ده سکول کې خو ماشوم د لک ټایم د پاري کنه بیا خو هغه خپل مور پلار سره وی لکه زه تاسو خبرو کوم زاک سر چې بهر زموږ فیملی ممبرز دي یا دوستان دي نو هغه چې زه بهر لاړ شم د هغې ماشومان له پښتو نه ورځي نو ځکه له هغې ته وایم چې وایي نو دا مور پلار دومره ښه پښتو دي ماشوم له ولې نه ورځي نو هغه وایي چې یاره دی خو تقریبا 15 غنټې چې کم دي هغې په سکول کې تیري کړي صحیح ده 14-15 غنټې او هغې کې هغې انګلیش وایي صرف نو چې دلته کې راشي نو چې موږ سره پښتو کې خبرې کوو نو بیا دی اریټیټ کېږي سره خبرې نه کوي او یا داسې چې هلته خو تاسو پته ده چې ښځه خاوند هم کار کوي نو کله داسې وي چې هغه راشي دی ودی سارې پاسې سکول ته بوځي بیا هغه ټایم یې نه میلاږي چې مور پلار هغې سره په ژبه کې خبرې وکړي که نه نو دغسې ماشومان چې کوم دي هغې خپله که هغه پښتو ده که اردو ده که فارسي ده هر یو ژبه چې ده هغې نه لرې پاتې کېږي نو زه یم چې لږ ستاسو ماشوم خو بس ټایم دپاره په سکول کېږي که نه د هغې نه پس خو کور کې هغه ته امي په کار ده که نه چې لږ امي سره ناست دي هغې سره خبرې نو هغه څیزونه دې څنګه مینج دا جی ټایم مینجمنټ
تاسو خپل اکټیویټیز داسې ټایم کې ساتئ زیاتر چې کم ځای ماشوم انګیج وي چې ماشوم کور ته راځي نو بیا کوشش پکار دی چې هغه کوالټي ټایم دا هغه وي لکه سحر کې که ماشوم اوس په سکول کې دی نو کوشش پکار دی چې زیاتر اکټیویټیز چې دي هغه سحر کې وشي بالکل الحمدلله ماته بات کې ګرانه نه واخو یس انیشلی دا ګرانه وي ولې چې تاسو هغه پروسس نه تیریږئ مینجمنټ نه تیریږئ شیډیولینګ کوئ لګیا وای نو بیا خو الحمدلله تاسو یوز ټو شئ او ماشوم ورکینګ وومن چې کم اولاد وي د هغوی ماشومان وي هغه هم آلموسٹ آټو باندې هر څه زده کړه وکړي لرنینګ وکړي صحیح چې هغوی ته ګرانه نه وي زه اکثر پروګرامونو کې دا خبره کوم چې د ورکینګ وومن یا زموږ هغه خویندې چې په کور ناستې دي د دې په مینجمنټ کې ډېر فرق وي د دې پورا وایي چې 90 ډیګري انګل فرق وي په دې کې ولې چې هغوی ته پته وي چې زه به اوس بهر زما د کور ذمې داري ده زما کچن هم دی زما ماشوم هم دی بیا زما خپل هوم ورک هم دی نیکسټ ډے ته نو زه به دا څنګه مینج کوم ظاهره خبره تاسو پیرنټس سپورټیو او تاسو چې ما وی چې زه پالیټکس ته راځم او زه ما کاغذونه خپل جمع کړو ځکه راکتر روانه وستا پیرنټس ساتوي چې راځه صحیح ده په بیا کله چې واده وشي کنه نو بیا د سپورټ چې کومه د مور پلان نه علاوه زیات چې کومه پونه هغه د لایف پارټنر د خاوند ډیر زیات الته اهمیت لري کنه نو پالیټکس چې راتلې نو هغه داسې نه وی چې راته پالیټکس سفراولي زی زمونږه سوسایټي کې خد چې بهر اسی موزي نو کانه کې به چې پالیټکس راځي نو ظاهره خبره ده چې اپوزیټ پارټي وي دغه وی نو الزامات څه خبري څه بدی خبري هغه چې کوم خلکو باندې مونږ ګرانی نو هغه نه خو خیال لګي زمونږ لپاره عادي خبره مونږ وای نو دنیا دا وای نو وای بخو هغه خنه لګي نو هغه ریاکشن ساز د لایف پارټنر ان فیکټ دا جی پروف کول غواړي دا ډې فرست نه پروف کول غواړي ورته خول غواړي چې زه څه یم زما زړه دماغ څه وایي زما ایم څه دي نو کله کله هغه تاسو سره میچ شي نو خو بیا خو داسې اس سچ مسله نه لکه ماته نو زه به وایم چې ما سره ډیر زیات سپورټیو و زما څنګه پروف کوي لک ښکلی کوېشن دی چونکې مونږ یو بینک کې کار کړی صحیح ده جی اور نو هغوی ته هلته نه اندازه وشوه چې دا اوس هغه زنانه نه ده چې راواده یې کا او په کور کې کېنه وه او لوښي دې وینځي او روټۍ دې پخوي او دیټس اټ ایگزیکټلی نو دا هم ډېر زیات ظلم دی چې یو بنده یو نیچر وي دماغ وي ایم سی وي مخ ته تلل غواړي او موږ هغه بل سایډ ته بوزو نو که ایون ما په کور کې کار هم کولو نو هغه نه هغه دیوانه پشان ګمسم خپل سوچونو کې څه چل دی جي زما ایم زما ګولز کله به هغه ټایم راځي نو بس بیا پوه شي چې ډایورجن ټایم راغی دا اوس ظلم دی نو بیا چې تاسو څنګه اچیومنټس کوئ ای خوشحالېږي چې ما کم ټرسټ پې وکړلو واقعي د دې چې کم ویلو د دې چې کم هغه سوچ دا انصاف ورسره کوي د خاوند سره تړلې نورې رشتې مې د هغوی مور پلار وروڼه خویندې ظاهره خبره چې کله تاسو له در کې نو هغوی ته بیا هغه جواب ورکړي چې ما خپلې ښځې لولې نو دا ستاسو ایم او ګول ستاسو هغوی ته څنګه کنوې کړه چې هغه وای چې اوکې فرات ته صحیح وي او زه تاسو سره په دې دا ډېره زیاته لویه خبره ده چې لکه کله موږ کاغه کور نه بهر ځو هر یو کار دپاره نو موږ اول به د خپل کور والا په دې باندې څه ورته وایي کنوینس کو چېرې زه دا کار کوم او دا صحیح دی نو کله چې کور والا کنوینس نو هغه بیا تاسو سپورټ کوي نو دغه کنوینس کول د ټول نه ګران کار دی بالکل تاسو صحیح وایي یو زنانه سوچ سره واقعي دا ډېر ګران کار دی چې هغه داسې سټیپ ان شي او زموږ داسې معاشره کې چې بیک ګراوند دی نه د پالیټکس چې ما کله سټارټ واخیستو نو زما یو تره لږ شان مخالفت وکړو نو چې ما ورته وویل چې سبا چې کامیاب شم خدای وبخي نو چې ونه وایي چې دا مې څوک ته بس بیا بل تعلقي وي نو زما په کمپین کې امانه مخ کې و چې دا خو ډېر د عزت کار دی تاسو جی ورته وښایئ چې زه هغه کار چې کومه د هغې نوعیت څه دی ماشاءالله اوس زموږ په میډیا باندې زموږ چې کومې خویندې را روانې دي څومره عزت دی د دې ډېر د عزت کار دی دغه رنګ په پالیټکس کې دغه رنګ په جوډیشري کې دغه رنګ ډاکټرز چې تاسو هغې ته هغه ایکسپلین کوئ چې جی دا زه کول ولې غواړم آیا دې کې زما فایده ده زما د کور فایده ده زما د ریجن زما د صوبې زما د ملک فایده ده آفټر آل زه نیشنل اکانومي کې به کنټریبیوټ کوم زه په نیشنل لیول باندې صرف د زنانو نه د یوت هم یو اواز جوړېدل غواړم موږ ته داسې لیډرز ضرورت دی ولې چې پړه لیکه خلک چې دی هغه واپس لړ شي خپل پروفیشنز ته ډېر کم خلک وي چې هغه سیکریفایز وکړي اور میدان ته راشي نو تعلیم یافته خلکو راتګ ډېر زیات ضروري دی اور ټاپ موسټ پرایورټي ما په خیال او یو دی کې به یو بل شی هم دا واشي کنه چې موږ اکثر دا وایي چې څوک دا میراث نه چې څوک د چا فیملی بیک ګراوند دی د پالیټکس سره یا ډېرې زیاتې پیسې ورسره
نو اغي راتلی شي پالیټکس څنګه نه لکه تاسو غوښنه خلک چې د اغي شاته بیک ګراوند نو ځنې ځوانان یا پیغلې چې اغي دا اراده لري چې اغي راشي پالیټکس نو دا یو ډیر ښه مثال دی. ها اوس دا چې تاسو پالیټکس هم راغلی نو تاسو سټپ بای سټپ راغلی یو دا دا خبره کوله او نو د دې فائدہ سره ما چې جی فرست جوائن کړو نو د صوبې ډیپټي انفارمیشن سیکرټري خواتین نو چونکه زما انټریکشن آلموست د انفارمیشن شولو مال اوپن هاند را کړی شو نو پورا میډیا سره پورا صوبې کې خپل چې څومره کولیګ زنانه دي نو هغوی سره انټریکشن ما ته د میډیا نیچر معلوم شلو لکه اوس بالکل نوې نه یم میډیا د 2013 نه که زما د میډیا سره انټریکشن دی نو ما ته د هغه یو قدم پته لګي چې جی میډیا څه سوچ کوي په میډیا کومه خبره کم ټایم کول دي څنګه کول دي بیان به څنګه لیکي بیان به څنګه ورکړي ډیفنس به څنګه کوي ټیک شو چې چېرته کې تضاد راځي نو چې ته جګړې نه جوړیږي ستاسو د موقف نه که څوک اختلاف کوي نو ډېر په طریقه به هغه تاسو څنګه کنوینس کوئ بیا چې دا تنظیمي امور ملاو شو چې ورسره د دې شاته د میډیا هم تړکوي نو دا ډېر زیات ایډ کړي هغه پرسنالټي جوړېدلو کې چې کله تاسو بطور پبلک ریپرزینټیټیو عوامي نماینده ریپرزینټ کېږئ نو تاسو کې هغه ټول ګنونه وي چې جی ما میډیا هم فیس کړې ده زه په تنظیمي امور هم عبور لرم نو فاینلی بیا ویلی شي چې جی دا یو د اسمبلی پروډکټ شو یا دا د زنانو واقعي ریپرزینټیشن صحیح ده. اوس دا ته وایي چې لږ دا خو د پالیټکس تاسو د یو جرني خبر وشو چې لږ هغه زمونږ ډېر ښځو ته به څه ورته وایي چې پاور ورکوي د هغې دپاره که هغې غواړي چې مخکې کار وکړي نو محنت ډېر ضروري دی ډېر او وخت به ورکړي ډېر دا چې کوم دی دا په پارټ ټایم جاب نه دی او دا پارټ ټایم جاب هم نه دی دا که تاسو اچیو کول غواړئ څه ګول نو هغې دپاره پکار دی چې تاسو محنت وکړئ او ټایم ورکړئ ښه دا ته وایي چې ټي وي تاسو خبره وکړه چې روزدو نو دا ته چې میوزیک اورئ ډرامې ګورئ نه ګورئ یو ټایم کې مونږ جی اورېدو کله چې د کالج او د یونیورسټۍ ګوینګ وو اینا بعد خو جی بس څو کم اورېد هغه وخت کې نارملی چې زمونږ هغه غوږونو ته راځي زمونږ خپله نورجهان صاحبه میډم نورجهان شوه د ورسره تړلي ملک چې کوم دیلته صاحبه کشور دا خو د ایور گرین دي که نه دا خو هر سړی واري نو اوس خو ډېر نوي نوي کسان راغلي دي پښتو کې پښتو چې کوم و جي ټکر صاحب مو ډېر اورېدلی دی جي او خیال محمد صاحب مو ډېر اورېدلی دی نو داسې چېرته په بیک ګراؤنډ کې لږ چېرته وي چې جي دونه د پالیټکس دومره ډرای دي چې لکه تاسو د میوزیک هم ټایم نه ولګي خلک وایي سیچوریټډ دی جي بالکل هغه نه یا بند ګلي تاسو ایخوا دیخوا نشئ تتلی بند ګلي څه ټایم تاسو سره وي کور کې کینې یا ګاډي کې روان یې او ته یو میوزیک ولګې چې هغه واورې یا داسې کرک ته روان یې په دې غرونو کې کوهاټ په دې ټنل کې روان یې نو دغه ټایم چې فرا میوزیک اوري نو څنګه میوزیک اوري پښتو اردو غزلز یاره جی که رشاد درته وایم په زړه مو نه لګي رومانس بالکل ختم شوی دی بالکل ټوټلی آوټ ښه صحیح ده نو څنګه پښتو اوري پښتو تقریبا هر قسم د رومانس تاسو خبره وکړه ما ته لګي چې د اولاد مینه چې کومه ده بس هلته هر څه سټاپ شي او کم آن نو بیا به خاوندان غریبانان څه کوي ای سره یو د احترام د عزت رشته وي هغې بغیر خو کېږي نه د مینې هم رشته یي که نه مینه د نه هېره شوه بیا هغه بل وادو کې بیا تاسو خفه کېږئ وایي دی بل واده وکړو وایي چې ماشوم راشي نو بیا ټول توجه هغې له ورکړي هغه عزت احترام پاتې شي مینه ختمه شي هغه به وایي زه بل واده کوم نه جی هغه ګوري چې اوس انرژیز ډیوایډډ دي هیله نه از سچ جی صحیح ده ډېره زیاته مننه فرا تاسو راغئ کور ودان ډېره او نورې کامیابیانې هم تاسو ته غواړم ډېره زیاته مننه لیدونکو په خیر پښتونخوا خپرونه روانه ده دا وخت د مالو د مینه وروستو رازو په خیر پښتونخوا هم پښتو ون یو نوی سفر
ښایسته نو موږ سره ناست دی ایمل خټک اول خو ستړی مه شي او ډېره زیاته مننه چې دونه ښایسته نغمه دې موږ ته په رباب کې وغږوله. ډېره مننه چې تاسو زه راوغوښتم او د پروګرام ته مو انوایټ کړم. ډېره مننه ستاسو هم او لیدونکو زه تاسو ته وایم چې ایمل خټک چې کوم دی هغه الکتریک انجینرینګ چې کوم دی هغه کړی دی او د هغې نه علاوه چې دی هغه یو اوس یو برانډ چې د تارکش په نوم باندې شروع کړی په هغې مو سره خبرې کوم چې اخر په دې برانډ کې دې صدۍ خپل بینډ هم لري او د هغې نه علاوه بهرني چې کوم بینونه بینډز دي د بهر ملکونو هغې سره هم کار کړی دی او ظاهره خبره چې تاسو دا وخت دی په خیر پښتونخوا کې کتلي نو تاسو به چې دا هلک خو موږ چېرته کتلی دی بلکل دا هلک تاسو چې دی مینه اور دی زړګی سندر چې هر طرف ته یې اور لګولی دی هغه سندره کې هم تاسو دی لیدلی دی. نو دا راته ووایه اول خو زما دا تپوس دی دا تاسو انجینیرز ولې داسې کوئ چې څومره انجینیرز دي هغې انجینیرینګ وکړي او بیا بل طرف ته لاړ شي. یاره یو خو خبره دا وي چې انجینیرز چې دی په خپله خوښه نه راځي چې انجینیر شي. ښه او بله مسله دا وي لکه زمونږ یو د المیه جوړه ده که نه چې یاره زوی وشي نو وایي چې انجینیر دې جوړ شي او لور وشي نو وایي چې ډاکټر دې جوړ شي. نو هغه څیز نو چې انجینرینګ وکړي دا یې نه پسه ته ریالایز شي چې یاره زما خو چې دی نو مقصد یا ګول زما چې دی ډفرنټ دی. نو د هغې د وجې چې دی ما انجینرینګ وکړو خو بیا زه کارپوریټ سیکټر ته راغلم بیا زما خپل برانډ ما چې دی تارکش په نوم باندې دغه کو لانچ کو ریسنټلی. هغې له به راځم د رباب طرف ته راځم چې رباب سره ستا مینه څنګه پیدا شوه اکثره نه خو داسې چې فیملی بیکګراونډ یې داسې چې هغې د رباب غږ اورېدلي نو د انجینیر صاحب چې کوم دی د رباب غږولو سره څنګه مینه پیدا شوه او څنګه دوی غوښته چې د رباب غږول زده کړي؟ بیسیکلی یو داسې څیز دی رباب چې کوم دی زموږ کلچرل انسټرومنټ دی نو زما مقصد دا و چې یاره زموږ دا کلچرل انسټرومنټ په یو ښه طریقې سره یو ریپرزینټ شي او بل دا مقصد و چې زه ډفرنټ څنګه چې تاسو ووې بین الاقوامي چې کوم بینډز دي د یو ایس امبیسي یو پروګرام دغه کړو پای کې ما یو افیشن بینډ و هغې سره چې دی ما کولابریټ کو بیا هغې سره چې دی نو لکه یو تړون جوړ شو که نه زمونږ د انسټرومنټ او د هغې د انسټرومنټ او انټرنیشنلي تاسو زمونږ چې کوم دا فوک انسټرومنټ چې دی هغه تاسو نو ډفرنټ بینډ سره چې دی د دې فیوژن کول او دا زما چې دی یو خیال و چې یاره اول ما سټارټ کولو ګیټار خو بیا ما یې زه ګیټار سټارټ کړې نو ګیټار یو ویسټرن انسټرومنټ دی نو وای ناٹ رباب چې رباب سټارټ کړي او رباب چې دی یو داسې ځای ته ورسوي چې د ویسټ دغه چې دی اډاپټ کړي نو لګیا یو او خپل کوشش کوو. ډېر ښه دا یو ډېر ښه سوچ دی. ښه نو اول خو د رباب دا چپټر تاسو سره کوم چې د رباب غږولو چل زده کړو نو زموږ خو پښتانه ډېر بدمني دي نه ابوی چې زوی ته خو ما لیږلی وي چې ته انجینیر جوړېږي او ته ما چې کوم دی تاسو مخکې ما د پروګرام نه مخکې وي چېرې ما په یونیورسټۍ کې چې دی رباب غږول زده کول شروع کړو چې دا بس نو کور والو د داسې خبره نه وه کړې یاره سټارټ کې خو ډېر زیات لږ مسلې وي ولې چې زما فیملی بیکګراونډ خو چې دی نو میوزیک سره ایګزیکټلی تر لرې پورې نه دی تړلی شوی نو سټارټ کې ډېرې مسلې وي او د فیملی نه ډېر ایشوز وو خو ورو ورو هغې م ریالایز کړه چې یاره دی خپل پروفیشن چې دی یو بل ساتي یو دی پیشن دی نو هغه پیشن چې دی هغه د یو دونه لیول ته ورسولو چې لکه دواړه څیزونه پیرالل بیسیکلی. او بیا نو راځم اوس تاسو بینډ طرف ته چې بینډ باره کې موږ ته ووایاستئ. بینډ چې دی زما څنګه تاسو ته ما ووایي یونیورسټي کې زما ما چې دی دا رباب او لکه دا څیزونه ما میوزیک کریر مې سټارټ کړو یونیورسټي نه نو یونیورسټي کې زما یو ملګری دی حمزه هغه سره ما چې دی یو ځای جیمینګز او دا نو بیا موږ پروجیکټ د بینډ چې دی موږ سټارټ کړو بل زموږ سټارټ کې انسټرومنټل بینډ و بیا ورو چې دی نو پکې ووکلیسټ هم راغلل نو زموږ فل پلیس کم انسټرومنټ ګیټار دی جامبي ده زربغلې ورته ویلی شي په پښتو کې د افغاني انسټرومنټ دی او زما خیال دی چې د افغانستان نېشنل انسټرومنټ زربغلې او زیربغلې او رباب زیربغلې دلته نیسي او بالکل ایگزیکټلی نو هغه دی او ګیټار دی او رباب نو د دې مونږ فیوژن بیسیکلی کوو او زما خیال دی چې الکترونیک میوزیک سره هم چې دی نو رباب فیوژن وکړم چې لږ نور ایډوانس سایډ ته لاړ شي لکه ښه خبره ده خامخا میوزیک چې دی چینج کیږي ټایم سره نو هغه د خلکو هغه ټیسټ چې دی هم لکه اوس که مونږ وګورو پښتانه چې دی زیاتره انګریزي غانې اوري انګلیش غانې اوري نو که ته هغې ته هغه ټیسټ چې دی په پښتو غانو کې ورکې
دا زمونږ ډیر ینګ سندرغاړي چې کوم دي الکان هغوی د ډیر ښایسته د غني بابا کلام او د رحمان بابا شعرونه رالي په ډیر ښایسته طرز یې اوس وایي نو زمونږ نیو جنریشن بیرته د خپل میوزیک سره تړل کېږي او دا تاسو چې څه کار کوئ هغه هم همدې سره تړلې خبر ده. یو منټ به درنه میوزیک کیسه اورم بیا به تارکش باندې راځم. صحیح ده. دا غنی خان تاسو خبر وکړه د غنی خان یو هغه پوئټري ده محل نوم دی د ټریک د سین د سپینو شګونو نه جوړ کو یو محل د ټول خلکي جهان ورته حیران حیران کتل. سند سپینو شګونه مې جوړ کړو یو محل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو یو محل د ټول خرکی جهان ورته حیران حیران کتل د ټول خرکی جهان ورته حیران حیران کتل. لین مې پکې خور کړو د سرو پاڼو د ګلاب اوچت یې دیوالونه د سازونو د رباب هر گل می ور لرا وستو مالیار میکلو بلبل هر گل می ور لرا وستو مالیار میکلو بلبل سند سپینو شګونه مې جوړ کړو یو محل سند سپینو شګونه مې جوړ کړو یو محل. ډیر زبردست ډیر خوند یې وکړو. خالق خو سندره هم ویلی شي. ښه تارکش طرف ته به راځم. تارکش څنګه برانډ دی کې څه دي او څه دي؟ تارکش جوړولو مقصد څنګه چې تاسو ته ما د مخکې د میوزیک خبره وکړه د میوزیک فیوژن خبره مې وکړه چې یاره ویسټ طرف ته او لکه زموږ د پښتو کلچر دا ملاول نو تارکش هم بیسیکلی همدغه آیډیا ده خو زموږ فیشن انډسټري طرف ته به موږ راشو. فیشن انډسټري کې داسې ده چې زموږ چې کوم کلچرل ویرز دي لکه پکول شو یا صادر شو یا زموږ چې کوم سپلی دي پېښوري چپل نو دا بیسیکلی ما څه د دې برانډینګ وکړو او لکه یو پراپر پریزنټیشن. نو دا صرف د سړو دپاره تارکش برانډ دی که جنکو دپاره؟ دې کې د جنکو او د سړو دواړه دي لکه افغاني ډریسز چې دی دغه د جنکو یا دغه شانتې شالز شو شال بالکل زمونږ د سواد طرفونو دا هینډ میډ ایگزیکټلی د سواد طرفونو سلامپور وغیره شو نو هینډ میډ چې کوم پروډکټس دي د پښتنو نو هغه نېشنل او انټرنیشنل مارکیټ کې پروموټ کول اصل کې زما مقصد دی. نو په دې معنی دا څنګه تارکش تاسو کار شروع کړی دی خلک آنلاین شاپینګ کوي که څنګه کوي که تاسو چرته کې آوټلیټ دی؟ جی زمونږ چې دی آنلاین الحمدلله ډېر ښه ریسپانس مونږ ته ملاو شو. ریسنټلی موږ برانډ سٹارټ کو او د اختر او اوس هم چې ډېر ښه ریسپانس را روان دی. نو تارکش په نوم باندې ستاسو انسټاګرام یا فیسبوک کې هغلته خلک ځي او هغې لارې نه خلک بالکل تارکش آفیشل په نوم سره انسټاګرام هم دی فیسبوک هم دی او ټویټر هم دی. ښه نو دا تارکش خو موږ داسې نه منو دا خو پکار چې یو افغاني ډریس دی ماله راوړي بله ورځ یو پکول راوړي یو شال راوړي موږ واچو نو موږ به وایو چې تارکش څه جوړ کړي دا اوس موږ څه پته دا خو نو اخر څوک وایي که نه وایي نه وایي زما څوک وایي چې زما شملې روي دی هر څوک زما شملې خوږې نه ولې نه دا خو چې دی نو دا خو ستاسو ویلو نه مخکې پکار و چې ما چې تاسو ته یو ګفټ نیکسټ ټایم نه ګفټ خو نه خیر خو داسې چې پروګرام کې به زه اچوم نو بیا به خلک به ډیسایډ کړي لکه څنګه چې ما د دې برانډ ډریس اچولی دی صحیح ده نو داسې نو بالکل ضرور صحیح ده انشاءالله صحیح ده. ښه ډېره زیاته مننه چې رالي خوشحالېږم چې ستاسو غوندې ایجوکیټډ او انرجیټک خلک چې کوم دي هغه
میوزیک طرف ته راځي او میوزیک بیا داسې چې میوزیک دی ډیر ښه طرف خواله وړي او ډیر ښه ډایرکشن طرف ته وړي تر څو نه چې ویسټرن بلکې زموږ نیو جنریشن تاسو غوندي هغه هم د خپل لکه اوس د کلچر یا فوک میوزیک سره چې کوم دی یا انسټرومنټ سره چې کوم دی هغه مینه پیدا شي او دا ورک نشي ځکه چې موږ سره مخکې پرم کې سوګونه غوي چې اوس موږ سره ډیر د انسټرومنټس چې هغه په پاکستان کې صرف د غول ولا یو یا دوه کسان پاتې دي کنه نو دا هغه وجه ده چې لکه ینګستر چې کوم دی هغه ته دا ترانسفر نشي واغې تاسو غوندي کسان نور پروموټ نه کینو دغه کلچر یو ښه طریقې سره ریپرزینټ کول دي ښه طریقې سره دا او ښه طریقې سره چې چینج یو ښه چینج راشي آرټس کې ایکسپټ کوي هغه که ویسټرن کې وي او هغه په خپل کدل تکي نو ایمل خټک ډیر زیات مننه چې راغي بریالي اوسې چې بل زرا دي ترکش نو مالا هم افغاني جوړ وروړي مرله شار وروړي مرله پکول وروړي زه بیا جوم سپلیم جنکو د پاره څه دی کنه موږ چې د سپلای ډیزاین ته د فرست ټایم موږ سپلای ډیزاین د جنکو د پاره جنکو د پاره ګریټ نو سپلای ور سره وروړي صحیح ده بیا بزاغه اچو ما صحیح ده اوکې ثانک یو اوکې لیدونکو دا د امل خټک سره خبرې اترې دا وخت د مالو د منورو سره اسانه کیږي په خیر پښتونخوا هم پښتون یو نوې سفر پخیر علی پخیر پښتونخوا ته لیدونکو وس په دې پروګرام کې دا وخت ما سره یو بل سیاسي څیره په خبرونه کې موجوده ده چې د هغې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق دی د هغې غړي پاتې شوي دي او د ډیرو کلونو نه چې د سیاست د لارې هم د کار کړی دی او په خپل د پیښور د سیمې سره تعلق لري او یقینا دومره هغې کار کړی دومره کلونو چې د هغې نوم زه تاسو ته والم نو تاسو به هغې وپېژنئ چې زه د چا خبره کوم زما سره ډیر محترم دلته میلمه ناست دی ایوب شاه ایډوکیټ ستړي مشي تاسو مهرباني جی ښه جي صحت ښه دی ډېره مننه چې راغلی نو د سیاست خبر کوم نو دومره پخوانه ستاسو خو د ډیر کلونو نه تعلق پاتې شوی دی بیا خاص کر که موږ د شهید ذوالفقار علي بوټو خبره کوو که نه د هغې سره تاسو منشور کې هم هغې سره نو دومره ټایم تر اوسه پورې پیپلز پارټي سره پاتې کېدل یوه وجه راته وښایي چې هغه تاسو د هغې نه جدا کوي اصل کې 1968 نه ذوالفقار علي بټو 30 نومبر 67 لا پارټي جوړه کړه نو 68 نه د پارټي عملی طور باندې جدوجہد آغاز شهباغ نو کو صحیح ده اور نو دا بټو صاحب جلسې کې موږ شهباغ کې شرکت کړو او بیا مغه سره نږدې جلسه جنرال ایوب خان حکومت هغه په جناپار کړو دا جلسې کې موږ نو بټو صاحب دا چې آ وخت کې یو تبدیلی علامتو داسې یو پروګرام ورکو چې کم د ولس او د عوامو پروګرام نو هغه یو شخصیت ډېر ډاینامیک کرشمیټک وندي شخصیت او هغه نه مثلا چرته وتلو نو خلک هغه نه متاثر کېده دغه قابلیت علم نم او دغه پروګرام نم نو ما دا خبر کنه چې لکه دغه زینوالي تاسو تر اوسه پوری 68 نو بیا بل پارټي تاسو بدل نه اکثر موږ پالیټیشنز ګورو کنه اغي کله دی پارټي کې بیا سره ټایم بل ته نو تاسو تر اوسه پوری ځکه د اغي نه پس بیا د اغي لور او چې کوم نه د اغي خاون بیا د اغي دوی سره نو تاسو کاری چې اوسم پارټي کې امغه نظریه د پارټي کوم چې مخ کې و نو ګوري جی کله چې 68 موږ جلسو کنه به سن 70 کې پیښور کې الیکشن او خان قیوم ډېر غټ لیډر مسلم لیگ نو مسلم لیگ لیډر او مسلم لیگ اور زمګه کینډیډیټ حیات محمد خان شیرپاو او بل ان پی لالا ایوب او موږ سن 70 کې مثلا پیپلز پارټي حیات خان شیرپاو سره پیښور خار کې کوسي بګرځیدو بیا نه پس ممکن پبلک لاړو جو شروع نه خیر کې جیون 1958 نه کې مخ بیا کین پبلک یونینز کې پات شو بیا موږ کین پبلک نه د پیپل سټوډنټ فیډریشن سیاست شروع کو او بیا بی ایس سی میډیکل کالج نو کا بیا یونیورسيټي کې موږ پیپل سټوډنټ فیډریشن بیا
PSI پیپلز اسټوډنټ صوبایي نائب صدر بیا چیئرمین پچاورم صدر یونیورسيټي الیکټډ صدر مثال په تور پیښور یونیورسيټي کې شپږ صدران پاتې شوي دي یو 1973 کې پاتې شو حبیب الله خان اپالو امبیسډر پاتې شو دویم صدر صفدرو پښتون سټوډنټ نو ابا کارمل لور کړی دا او جرمني کې دی دریم عبدالله یوسفزی او سلورم زوم ایوب شاه پنځم خورشید روکړی وفات شوی دوست ادم افریدی دی عین پس نو مثلا خو مونږ ټول عمر هغه بس خاص کر د زیولک دور کې التفضلیه کو ماشاءالله وا کوړې وغه خو زموږ دومره زیات ایډیولوژیکل کمټمنټ وو چې مونږ د صوبې هر جیل هم کړی دی مقابله هم کړی دي بس ټول عمر څنګه تبلیغیان نه جی دا سیمه پیپل پارټي نو دا کوي مګر چې پیپلز پارټي خو دومره دوري تیر شنو او ماغي سره ولاړو جو سپورې زه الیکشن کوم بیا زه 88 کې ایم پی پات شوم بیا ګورنمنت کې پات شوم بیا اخرنه الیکشن ما 2008 کې قومي اسمبلی کو کنو سپورې اوس هم زه صوبې نه مسلسل د شل کاول نظر صوبې او د دارم روانه مکل انفارمیشن سیکرټری کا خو پارټي مونږ نظریاتي سیاست کو پارټي کې او سیاست نظریاتي دا د پیپلز پارټي کې اوس مختلف سوچ او فکر والا بالکل شته جی یو مختلف سوچونه خو زم کم سوچتے اگا څنګه چې بټو صاحب چې یہ کوئی خدائی قانون نہیں کہ غریب ہمیشہ کے لیے غریب رہے گا روٹی کپڑ مکان خبر ہے کولا نو موږ طبقاتی سیاست من یقین ساتو چې دې وطن کې به د عام خلکو حالت بخکیږي او عام خلکو جون بخکیږي کنه هغه امید سره نو بټو صاحب ډېر ځته عوامي خلکو کې بازارونو کې بغرزو کسخانه تر واتلو موږ ته براتو بټو صاحب کم زویو مرتضی بټو هغه موږ د کور تر راغلو والده واتشي نو دا یو فیملی ټایپ کنه جی ها درته وای چې د سیاست تاسو یو غټ سفر دی تاسو ظاهر خبر ډیر کلون د سیاست کې د 68 سیاست او اوس 2021 2021 کال دی کنه نو اوس او د غیز سیاست کې به یو خبر راته کې چې هغه وخت کې او هغه وخت کې یو خبره چې نو بده خبره وا او د اوس خبره او یو بده خبره د سیاست حواله سره زما خیال دی چې کم بټو صاحبونو مثلا صرف د سیاست خبره کوم سیاست خبره هغه وخت کې دا چې لیډران ایماندارو خبره دا وا ایمانداری وړه زیاته غلام لا دا خبره نه وي پاور پالیټکس نو اوس کوم موجوده سیاست زګورم چې خودیو کې جګر ګڼکپی هغه خو چې پیسې وسره خو چامدي نو هغه ډېر سانتیا سره پیراشوټ من راشي هغه دا هر پارټو کې دا چې ډېر شو نو دا خود هغه خبره ده چې لیډرز چې دی هغه ایماندار ورکر ایماندارو نظریاتي سیاست او بده خبره هغه وخت کې شو سیاست حواله سره بده خبره دا کې دي چې هغه وخت کې شعور به دومره نو بیداری بنوا یا زماغه شعور او بیداری ډیره شو د خلکو د ډیره شو کنه چې پیږي خو اوس دا دی چې هغه وخت سیاست بدنام نو خدمت او هغه اوس داسې محسوس کوو چې خلکو څه غلط کارونه مونږ خلک وي چې یار دا سیاست کې څه مقصد لکې دا یو ډیر مونږ خبکیږو په دې چې سیاست کو یو عبادت ته کنه جی او خو خلکو خدمت نو د خلکو خدمت خو عبادت پکار دي نو خلک کافی خلک جو سوچ ډیولپ شوی د خلکو غلط کارونه کړی دي چې کې دې چې سیاست کې پیسې پیدا کول یا ګورنمنت کرا چای راشي څنګه چې نور ادارې بدنامي دي نو سیاست هم بدنام شو نه سیاست عبادت چې تواله او صحیح کار کې او نظریه مقصد لا بیا کو ډیر خړ مقصد دی کنه او د اوسنی دور تاسو چې د اوسنی دور دا خبره ده چې چا سره ډیره زیات پیسې یو غنټه شامت کوي یا چپلوسی کوي نو هغه ذریعہ زه تر رسیدي هغه لکه کم ټایم کې خپل سفر کوي کنه نو دا خوشو د دې وخت سیاست یو بل خبره خبره سکی دی شي خدا کې دی چې پاکستان ډیموکراټک پروسس روان دی او زموږ د خیال دی چې د وطن کې بکار دی چې پارلیمنت آزاد شي رول اف لا شي ډیموکراټک شي نو ولې چې ګورې دا نینو بیا کو به یو جبر او ظلم یو ګټن بي نو زم چې پکار چې پروسس رواني جی چاهه خد شو بد فلټریشن بکیږي یو ټایم براشي ډېر خپاټه به جوړی شي ډېر خل لیډرشپ براشي او دې وطن کې به ان شاء الله چینج براشي جی الله دې وکي ها اوس دا بختانه کوم چې لیک ستاسو د کور په پالیټکس کې سوق دي څوک راغلي دي لکه تاسو زوی یا نور داسې څوک دي ځکه چې تاسو خو کلونو په پالیټکس کې تیر شوي نو خامخا فیملی نه بس اصل کې زما کو ریلټ کې او فیملی کې ریلټیو سیاست کې خو دا چې دا سیاست چې کم دی دا ډېر ګران کار دی او مثلا دا چې دا قرباني ورکول غواړي نو اکثریت خلک چې دا دی
لانګ ټرم سیاست نه کې چې موږ سره کوم سټوډنټس لایف کې ډېر اکټیو سیاست کول نو څو کرو تلاړه سو کاروبار تر راځه مثلا دومره لوی دا شی برداشت کول دي چې جنون سیاست کې نقصان دی د وخت نقصان دی د پیسې نقصان دی نو دا ډېر کم خلک کې هم نظریاتي سیاست کو د لپاره صبر موږ ولاړو خپل ځکه نو کو نه تاسو زوی یا لور یا داسې نه بس دا څه هغه د موږ خو ګور موږ خوای چې پلار یا داسې کو نه سوکینو خامخا دغه بچي بس وراثت والا خلک کوي غړ خلک چې کم دي یا پاټو مشران هغه کو ته وراثت سیاست شروع کړي دي په موږ چې وراثت د ورکر او دولت او د عوام پکار دي ها صحیح ده نو داسې وجه خو نه چې لکه تاسو ډېرې سختې کتلې لکه څنګه چې تاسو په خپل یادونه وکړه چې موږ جیلونه او داسې نو کتلې نو تاسو د کور والا زړه وال شوی د سیاست نه چیرې زمونږ پلار دونه سختې کتلې یا زمونږ فیملی ممبر نو موږ لګ فیملی دا محسوس کوي چې یاره پاټو کې میرټ کم دی کنه چې موږ ته ګوري او بار ګوري چې دا بل کسته د پون راغله دی نن سره پیسې دا وغه دی یا خوشامدګیر دی نو موږ ته کور کې جګړې او بارم جګړې او لږ مشکلات دي خودم کمټمنټ دی نظریاتي نو د لپاره موږ سپورې ولاړو صحیح ده ځنی دا یو خو تاسو خبره چې میراثي هغه ته پاتې چې پلان نه کې په سیاست کې پاتې نو هغه به دا غي زوی دا غي ورو زم دا خبره نشته موږ والي سب سیاست نه کولو او صحیح ده هغه مخکوي کنه تاسو بچي هم سیاست کې نشته نو زم چې ګنوي ځوانان پیغلین جون هغه غواړي چې سیاست تراشي تاسو به هغه ته یو څو خبرې چې هغه پکار دي چې هغه موږ اکثر وایو کنه چې خپل پولیس کې پوری دی وتړي دا خبرې صحیح ده هغه څه خبرې به تاسو ته ویل غواړي ځکه چې ځوانان خو پکار دي چې راشي زما خیال دی چې رول ماډل پکار دی لیډرشپ کې اوس دا موجوده چې کوم لیډرشپ ته دی له پکار دی چې رول ماډل جوړ شي مثلا دی له پکار دی ساتو کمینی اشتیا وي دروغ نه وي او امانت کې د خیانت نه کوي اور لیډر ایماندار اور صادق پکار دی بل ویژن دی ورکی او د ځوانانو لپاره ویم چې ځوانان سیاست کرانه شنو ګورسر اپورچونټس راځي نو بیا وطن بنور ته به طرف تلاړ شي نو زویم چې څنګه نور فیلډ ته روان دي ځوانان پکار دی چې پالیټکس کې خو مقصد پکار دی چې دا وطن جوړ شي سیستم جوړ شي سوسایټي جوړ شي د لپاره ورک پکار دی نو بیا به دا څنګه کې لکه ځوانان خو راځي ځوانان بچي راځي چې لیډرشپ کداوري مثلا بټور راغله موږ راغو مثلا سه عمران خان سره یوت راغله دي دا نور سره راغلي کنه جی نور پټو سره نو زم چې رول ماډل به جوړیږي هر لیول باندې لیډرشپ چې خلک ګوري چې واقعي دا سړی جنون دی نو دا سی به موږ وایو که خ لیډرشپ راشي نو بیا به راځي نو خ خلک به راځي او ګڼ کپ لیډرشپ راغو نو بیا به ګڼ کپ راځي او دا سی به کی زموږ خیال دا سی به دغه ښه تاسو مخکې خبر وکړه چې اکثره د پالیټکس چې خلک راځي نو پیسو والا راځي کنه خو موږ ډیر خلک به تاسو د یونیورسيټي لیول باندې ډیر ځوانان ډیر جنکې د سي چې هغه ډیر ښه نظر لري ډیر ټالنت لري په دې حواله سره نو هغه کوي چې موږ سره پیسې نو مطلب موږ سیاست ته نه شو راتلی هغه سیاست نشو کولای زما دا خیال دی چې موجوده ز چې ګورم کنه جی نو زموږ د طبقه خلک ورکی 20-25% به پاور پالیټکس کې ها 75-80% خلک هغه دي چې کم پیسو پزور دي یا وراثت یا جاگیردار دي یا سرمایدار دي هغه دي 80-75% زموږ پشان د خلک ورکی چې کم پاور پالیټکس خبره کوم اسو کو ورکر ټول ار سکے ته خو 80% داسې خلک دي چې پیسو په زور باندې یا خوشامد په تور باندې برا لاړ شي زده محسوس کوم کنه هر څړي خپل سوچي دا راته وي چې لږ به طرف شي تاسو د کیسه خوانه خبرو کته چې بوټو سه بم راتلو تاسو د پښتو ډیره خسته موسیقي ده موږ ډیر خاطستان هم لرو تاسو سو کوي یاره زکو پښتوم خیال احمد دی دا نور مرګریم باورته کنه چې نورم د افغانستان ډېر ښه سنگر دی په تور ما خو زه زیاتره انډین سانګز او انډي میوزیک زه څوک اوري څوک نو انډین کې زه ایون پاکستانی چې رات فتح علي خان دی دا وګورم د اساس شریعه ګوشال وغیرہ نور داسې کنه ډېر ښه سنگر زن سبا شوی دي سب پاکستانیان ته لیدل نو زه میوزیک خو خیر په خو بوټو صاحب چې وکاله په خبر تر راغو نو د اغي په خبر کې سړي زیات خو سبوجي خوراک کې به څه خو یا څه به ډیر زیات خو بټو صاحب کو خیر زکو سره خپل د یا تاسو چې کیسه خوانه ته بلانو ګوره بټو صاحب کې کمال دا چې کیسه خانه ته راغلو زم یو پټه عام چې مې ورکر هغه ته کرا کول ټوپه واچولاته گاډي سار کوئی سار شو خیر والا تلاړو خيري خوړو کنه جی نو آکه ډېر کمالات جی هغه یې دوم نه بادرم او عوامو کې بغرزه دو ورځې به کنونشن سرویس کلب کې په خبر کې ورکر کنونشن به کوله به محترمه بنظیر بټوم ډېر زیاته
ورکرو کې وای کنه ول چې 2008 کې ما قومي اسمبلی ان 1 الیکشن کړو خاص خار نه نو بنظیر بټو بتا بچ یو کو ټالرنس ورکړي ډیرو خبره برداشت کول ار څه بارته او هغه د لیډر د پاره ډیره ضروري ده بنتري ګډ لیسنر وا خاندان به کوله غوسه مو سب نه کوله او ار څه به دور شفقت او مینه ور کوله الهغه می چورشه او غریب 26 باندې په خبر تر هغه زموږ نه جلسه په خبر 27 باندې لاګت وا کې غریب اشاعت ما ته یاد دي ما ته جدا پوزیشن ډیره زیاته مننه چې راغلی کور ودان او خو دې کې څنګه تاسو غواړئ سیاست ته خو دومره کې چې نور ایجوکیټډ ځکه چې سیاست به کېږي نو د ملک په سره کېږي عوام به سره کېږي دا خبر دې ډیره زیاته مننه چې تاسو کور ودان مننه لیدونکو اوس په خیر پښتونخوا کې یو د مالو د مینورو سره اسانه کېږو هم پښتو ونی یو نوې سفر بخیر پښتونخوا یو وری بیا ستړي مشي د دمینه ورستو لیدونکو ما خبرونه شروع کی تاسو ویلي چې بیلابیل شوونه بیلابیل ملمانن ما سره خبرونه کړي اوس یو داسې ملما چې د هغه کوشش تاره چې د پاکستان هغه سیمه چې ډیری خېسي دي او موږ داسې ډیر ځینې چې ډیر زیات خېسته دي هغه خایست هغه نه صرف پاکستان بلکې نړۍ کې خلکو ته وخی نو د سره سو چې د ټوریزم چې کم دی هغه زیاتېږي بل خبردار ک بهر نه سوک راځي کنه راځي خو یو جدا خبره ده خو په پاکستان کې دنه چې کم خلک په کراچۍ کې ناس نو هغه ته پته لګي چې کې دا کال بزه چکر لدیز لزما بیا په لاهور کې چې سوک ناسي بیا په خبر کې چې سوک ناسي بیا کوټه کې چې سوک ناسي نو سیلانیان چې کوم دي چې په هر ځای کې وینو د اغازم د خلکو معیشت سره خکېږي دا یو ډیر ښکلی قدم دی نو دا قدم چا غسته دی دا ما سره ناس دی فوټوګرافر هم دی د ډرون چې وته وای کنه یو خو ډرون جازونی هغه چې بمونه ګرځي هغه نه ډرون هغه کیمرا چې ګرځي ښکلی شارټس اخلي هغه د پاړچینار سره خبره تعلق دی ډیر خسته زی د پاړچینار ز خپل تکتلې ما سره ناس دی مزمل حسین توري ستړي مشي څنګه تاسو خې دي سره اول خو تاسو په خپل دومره خسته علاقې سره تعلق لري چې زه الته د یو فلم شوټ لاړم خدا کې لیے جی بالکل نو تقریبا جمع ولتا نو ډیر خسته د پانو چې هغه کم کلر وکنه هغه کله ما په نیویارک ته چتلم د کاناډا نه نو په لار کې ما کلر د پانو کتل وي نو دومره خسته کلر په پړچنار کې هغه ونی چې دی او هغه خاص کر جمی خواته به دغه کې تاسو خو خپل ډیر خسته علاقې سره تعلق بالکل پړچنار ډیر خولي لکه د خاص کر ډیر لګي دی د ټوریزم حواله سره ان شاء الله د فیوچر کې پړچنار هم د ټوریزم هب جوړیږي د مقدی باندې ان شاء الله پکار ده بالکل او ځنې پکچرز چې موږ تاسو او کتل کنه نو اغه کې چې ما خیال چې د پاړچنار هم هغه خلا چې کوم دی په ځنې پکچرز کې ښکاری صحیح ده نو دا راته وایي چې لکه تاسو په د مختلفو ځینو چې کوم دی یو پکچر چې هغه تاسو چې دی هغه فرست پرایز هم ګټلې دی صحیح ده نو هغه نه علاوه اول خو دا راته وایي چې دا فوټوګرافي چې تاسو شروع کړل تاسو چې دا منظري خاصه نو د تاسو د خپل پاړچنار نه شروع کا نه بیسیکلی زه اسلام آباد کې بورن شوی دلته کې اوسېږم سٹارټ نه بای پروفیشن آئی ایم انجینئر ما انجینئرنگ کړی دی خدا شوق مو 2012 نه پیدا شو بیا اندسه اسلام آباد میں سٹارٹ کو ناردرن ایریا ما فرسٹ سٹارٹ کو گلگت بلتستان کر دو هغه نه سٹارٹ کا گریجولی بیا شوق مخ کې ډیولپ شو ټریولینګ د دسه کې ما بلوچستان سیند کې به کې خلک مانه ګلم ډیره کوي چې ته پښتوني تا نور ټول پاکستان ایکسپلور کو خلکو د خلو کې پی کې ډیر ایکسپلور نه کوي ان شاء الله ما پلان دی د څورځو کې د سواد د نور پښتو لګي چې کوم دي خیبر پښتونخوا دا ټول ایکسپلور کوم ان پرشنار تاسو الیکټریک دغه کنه انجینیر ټیلیکوم انجینیر جی جی نو انجینیرینګ خو ډیر زیات صبرته وای چې ګران کار دی یا بورینګ کار دی نو تاسو دومره خوندور او دومره سوتي دا خو آرټ دی یو غنه چې لګته یو زیته ته خایس کاری نو دا دواړه کسان تاسو څنګه مینج کوي هم انجینیر سه هم دا بس ایز ا اکسیډنټل انجینیر یوزفل دا خو ما کنه کور کې ته مور پلار وی چې خاني څه چې کې تصویرونه لیکو ویډیوګانې جوړه اول به انجینیر ډیګری علی بیا بنور کاری دا سی نه بس مخه ټایم کې د څه خنو بس د څه ایکسپوژر هم څنو انجینیرینګ په لمه غشولو مشر ورمون دی فیلډ کې د کمپیوټر نتورک هغه سره نو مام د انجینیرینګ وکړو د شوق
इंजीनियरिंग ने बाद तकरीबन 2012 ना जमा कैमरों सरा द फोटोग्राफी सवाल ने शौक हो बस 2012 ना कैमरा वाखिस्ता बस बिया ट्रैवलिंग में शुरू कड़लो मगन बाद बिया 2016 की में ड्रोन मावल क्वेश्चन नाउ चिदा तासु शुरू द कम जेना का इफ नॉट पाड़ा चिनार नो ना परचिनार नखमनो स्टार्ट करे नॉर्दर्न एरिया में स्टार्ट करे अजे के द नॉर्दर्न एरिया ऑटम डेर जबरदस्त मौसमी द टूल पाउंड कलर हशवी चिंशवे वी ने यो डेर कोले मौसमी एज अ फोटोग्राफी हवाले सरा इंटरनेशनल जयुना द कुम फोटोग्राफी शौक लरी दा पूरी लैंडस्केप स्क्रीन मानने का ना दा कम से दे द फंडर वैली दे जी जी द गिलगित ना द गिजर वैली दे दिकी बे फंडर या सीन डिफरेंट वैलीज दी ने दा मा कैप्चर करे ड्रोन सरा द दिकी मिक्स ऑटम समर डिफरेंट शॉट्स दी ना मा स्टार्ट द गिलगित बल्तिस्तान द फंडर वैली दा ना करे हो दा मा ड्रोन शॉट्स दी इस्तेमाल तक खस्ती हो हां नो दा तासु द स्वाद खबरो को چې नेक्स्ट تاسو پلان چې تاسو سواد طرف ته لاړ شي نو تاسو خو پته را چې د سواد خاص سواد ته خو مینی سویټزرلند هم ویلي کیږي نه نو دا خو بیا دغه ګیله چې تاسو لا فلال تلی نه هغه طرف ته بلوچستان ته تاسو وی چې ما هغه طرف ته لاړ بلوچستان ما ډیر ایکسپلور کړ سپیشلی گوادر مکران کوسټل های وے د بلوچستان ډیفرنٹ ایریاز مهرګړ شو دا ایریا ما ایکسپلور کړی دي نه بلوچستان مطلب د پاکستان کې ډیر زیات هغه د خپل والد ارز خپل بیوټي د بلوچستان کې ډیزرټس دي سی سایډ د کوسټل های وے ته ډیر زبردست لینډسکیپ ملويږي د ارز خپل خپل والد لکه سواد شو د دې خپل یو بیوټي ده اندر سے گلگت بلتستان یو خپل بیوټي ده پاکستان کې تاسو ته فوټوګرافي حواله سره ټریولینګ حواله سره ار یو قسم لینډسکیپ ملويږي نو ډیفینیټلی دی باندې مونږه مخکې بم کار کوو د خاص کر کې بي کې الکه به ان شاء الله اوس ایکسپلور کوم ځکه د پښتنو ورونوم ډېری ګله ده بم نو حکم در باندې لري کنه حق در باندې لري ځکه چې نور پاکستان م ایکسپلور کړو پښتو الکه پاتې شو ان شاء الله د مخکې سما کوم پلان دی کې به د سواد کلام دغه لګي ټول ایکسپلور کوم صحیح ده دا راته چې اولنې تصویر چې دی واغست ډرون خو به بیا ډیر روستو اغستې وی کنه کله چې تاسو تصویر اغستو کله تاسو لګي د چیرې مزمل دا پکچرز پکاره ته د خلکو سره شیر کی یا ته هغه ټالنت لري ځکه چې د انجینرینګ خو تاسو سبق ویلې اوس دا خو صحیح خبره ده دی خو نو دا کم اولنې تصویر د چرته د چا د کم زی اغستو چې هغه نه پس تاسو وی چې اوس بزه عمدي کا د پاره بهر وزموس एक्चुअली मां द शौक द पारा 2016 کې نیویارک انسټیټیوټ اف فوټوګرافي نه 2 ایئر ګریجویشن کورس هم کړی دی چې کیمرا مو واخ سره بس اول خدا لرنینګ وستا پریکټیس وی د سن سیټ نه ډیفرنٹ ویوز ته ګوري چې د سن سیټ یو خپل ویو چې کله سن سیټ کیږي نو سن سیټ نه تصویر واخ سره خپل تصویر وته موږ ټول یالو خاص کر چې کراچي کې مولا و سمندر په غوړه کې د نور کنه دا هر ځای کې چې کنه هغه رنگ تکسور شنو ټول خلک کوشش کوي ها مغه ته ګولډن اور یای کنه مخه کې ډېر خپل تصویر چې یو سیلویټ ورکه واخلې ما یو خسته وکړی چې څه وخ ولاړ او سره لک ولاړ ورسته سن سیټ کېدلو دا ډېر خپل تصویر چې وامه خستلو بیا ما شیر کو سوشل میډیا باندې نه خلکو اپریسیشن سره راغلو چې د خپل تصویران دي د آرټیست کومي دا یو بیل نظر سره شي ته ګوري نه فوټوګرافر انده کار وي چې کوم نیچر بیوټي ما کیپچر کې د خلکو ته وخی چې دا نیچرل بیوټي د ایکسپیکټ سره موږ ګورو نه یو سینګ د پکچر از ا ورث اف 1000 ورډز ته د پکچر وګوري تا ته محسوس شي یار دی پکچر کې څنګه سټوري ده څنګه میسج ده ما خلکو ته ډیلیور کول وی پکچر کې صحیح ده دا مونږ د ډرون خبره کو اکثره خلک دا پروفیشنل یوز کوي مخ پر فلمونو کې یوز کې دا بیا چې د ډرامو کې ځینې ویډیو سانګز چې کوم وی پاغي کې یوز کیږي صحیح ده او دا ډیره ښه اضافه ده کنه بالکل نو تاسو هغه فوټوګرافي د لپاره یوز کوي نو کلم دا سوچ نه کړی چې تاسو هغه ځکه چې ډرون هر څوک چلول هم نشي کنه د خپل خلک یو د دې یوز کول یا د دې کارول هم چې دی هغه مخبل پوها غواړي کنه نو کله نه وای چې تاسو دې طرف تم راشي چې ډرامو د پاره او د پاره ایکچولی ایز رائټ نو زه ایز ا پیشن د کار کوم پرایمری فوکس په جاب باندې وی کال کې دوه ځلې ټریولینګ کوم ایز ا پیشن د سم مخکې وګورو که څه خاو اپورچونټی ملويږي نه ان شاء الله پلان منده خره چې چرتن خپل کوم پیشن د نیټ جیو غونډه کې اپورچونټیز پاکستان کې راشي نو موږ پاکستان کې ډېر خلک دي صرف زنه مطلب د زموږ کمیونټي رستر کمیونټي فوټوګرافر موږ ډېر ښه کانټینټ پروډوس کولی شو پاکستان کې ضرورت د نیټ جیو غونډه کې چینلان یا ډسکوري غونډه کې هغه راشي چې پاکستان کې د کوم ټیلنټ دا مخکې شان ایکسپلور کی دنیا ته وخی ته پاکستان کې څه شان ستاري ډېر ښه سټوریز دی وایلډ لایف د نیچر دی
نو ډیفینیټلی که تاسو اپورچونټی ملويږي نه مونږ بیا اوکې خامخا ځان ښه کوو صحیح نه پکار د ډیره خبره د ما خو مخکې نه تاسو ته ویګ نه اوس خو د کووډ د وجې نه خلک چې دی نو انټرنیشنل سفر کولم نشي صحیح ده نو موږ چې کوم تاسو پکچرز ګورو نو واقعي موږ دا وایو چې زمونږ شاوخوا دومره موږ سره په خپل دې ځای کې دومره ښایسته ښایسته ځایونه دي نو موږ دا ولې نه ځو که نه دې ته ولې نه ځو اوس چونکې ګرمیان هم راغی تاسو د ګلګت چې کوم موږ ویډیوز وکتل او ځایونه وکتل نو خلکو له پکار چې خپل فیملی یا فرینډ سره خامخا د هغه ځای ټور چې کوم دي هغه وکړي او سوات والم سوات هم مینی سویزرلینډ دی او مزمل به ډېر ځل د هغې پکچرز یا ویډیوز تاسو سره شیر کړي نو سوات هم تک پکار دی نه خپل ملک هم که موږ وګورو نو موږ ته انټرنیشنلی د تلو ضرورت هم خپل ملک کې دومره زیاته بیوټي دی انټرنیشنل تک ضرورت دغه نه تاسو فریغې ګوي نه ډېر ټایم ولګي ځکه ما تقریبا اته کاله شو ما څومره ځایونه ایکسپلور کوم هغه نه ډبل ځایونه یا پاتې ایکسپلور کول دي دومره زیاته بیوټي دی انسان چې وګوري تاسو ویډیو هم کتلی وي انسان یقین نه کوي چې زما ویډیو چې کله پاکستانیان ګوري په ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مانه تاسو کوي چې ریلی دیس از پاکستان مله دا پاکستان دومره خپل څنګه کېدلی شي خاص کر خدای دې چې وتل غواړي کنه او دا سترګې غواړي لکه د مزمل غونې چې هغه کیپچر کړي او هغه تاسو موږ سره نړۍ سره شیر کړي مزمل ثانک یو سو مچ رالی ډیره زیاته مننه تاسو ډیره مهرباني تاسو دلته کې انوایټ کوم خپل پروګرام کې ثانک یو سو مچ ثانک یو سو مچ تاسو دراتلونه لیدونکو د ماخلو د مینورو سره اسانه کې په خیر پښتونخوا راغلاس خبرونه ته په خیر پښتونخوا لیدونکو اوس په خبرونه کې ما سره بل ملمه موجود دی هغه سره بنوري هم د کار خبرې کوو ځکه چې نن سبا موږ ګورو اکثرا خلک چې دی هغه په دې نه پوهیږي چې موږ کوم خوالاړ شو یا به تاسو کتلی چې ډېر وخت په یو فیلډ کې کار کوي او بیا سموده وروسته هغه وي چې دا خو زما کار نه دی یا زه دا نه کوم یا زموږ نن سبا ځوانان کوم واخلو یو ډېر غټ سټرس نه تیریږي هغه دا چې هغه پوهیږي نه چې هغه کوم خوالاړ شي هغه دا ځکه چې اوس خو سبق هم په هغه معیار ویل کېږي چې دا ډیګري والو نه دي چانسز ډېر د جابز یا زه دا کار وکم نه دا ډیګري خو دا سبق که زه ووایم نو دې چانسز د جاب نشته دی نو دا هغه ټول سټرس او ټینشن او دا خبرې دي چې زموږ ځوانان ترې تیریږي په دې باندې به خبرې کوو زه یو داسې میلمه خپرونه ته راغوښتې چې هغې ګڼ شمېر جابس کړي دي هغې تقریبا د نړۍ بینک کې چې کوم دی نو هم شپږ کاله کار کړی دی او نور هم هغې ډېر تجربه لري او بیا یې خپل کار شروع کو او د دې نه علاوه خپل کار هغې ولې شروع کو صحیح ده او د خلکو یې څنګه مرسته وکړله چې هغې ګایډ کړي چې هغې کوم ډایرکشن ته لاړ شي هغه که د خپل جاب حوالې سره ده هغه که د سبق حوالې سره ده نو په دې باندې به زه خبرې کوم له ما سره د شپینګ فیوچر مشر تحسین خان دلته ناستې ستړي مه شئ ثانک یو سو مچ ډیره مننه تاسو خپل پروګرام لره راوستم اټس ان اونر فور ثانک یو تاسو رالی نو او ما خبر وکړه کنه چې لکه دا اوسنی دا د ډیرو کلونو خبره ده کنه چې لیک ډیر خلک داسې دي چې هغه غواړي چې څوک خو بیا یریږي هغه وی چیرې دا زه چې کار کول غواړم یا زما یو فوټوګرافي مثلا زما خوښ دی خو د هغې سکوپ دومره په کې پی کې یا پاکستان کې شاید نه وي صحیح ده نو هغه پرېږدي او هغې 9 to 5 یو ځای کې جاب شروع کړي صحیح ده نو دا خبر دی په دې کې تاسو د خلکو هیلپ څنګه کوي او په خپله مو خپل هیلپ څنګه کړی دی بالکل اصل کې څنګه چیلنج دا دی چې انسان چې دی هغه د خدای پاک یو ټولو نه بهترین مخلوق دی او هغې کې خدای پاک چې دی خپل یو پوټینشل اچولي او د دې زه کوم میټافر درکم نو مثال په تور چې څنګه یو د بوټي تخم وي فار ایگزامپل مونږ د مالټې خبر وکړو نو که د دې تخم دی نو دې کې خدای پاک اوس ان بلډ یو پوټینشل اچولی دی هغه الریډي موجود دی اوس کو دې تخم نه مونږ دا ایکسپیکټ کوو چې دا د مڼه جوړه شي یا دا د انار جوړ شي نو هغه مطلب وی آر گوئنگ اگینسٹ د فورس اف نیچر ټیک شو لکه فرست سټپ خدا دی دې نه پس بیا هم دا پوټینشل د دې نرچر کولو ضرورت دی چې هغې له ایکسټرنل چې کوم انوایرمنټ دی مطلب هغې له چې څنګه اوبه ورکول کېږي یا څنګه سره ورکړل کېږي نو دغه شانته انسان چې دی کله چې هغه پیدا شي نو دې کې دا ان بلټ موجود دي نو دا اوازونه هغه کې دننه کانسټنټلی هغه ته راځي هغه کو هغه ریسټلیس سول په شانتي چې دی هغه خپل کار کوي خو دننه هغه مطمئن نه وي هغه کار نو دا به ټول اول خو خبر راځي زمونږ خو په سټډي کې دا چې زمونږ مور پلاټ ډیسایډ کوي چې زمونږ Absolutely. مونږ خو ډېر وروستو یا ډېرو کمو خلکو سره دا چوایس وي چې
هغه خپل ډیسایډ کوي نو مور پلار چوایس کې چې یاره ته به ډاکټر جوړیږي ته به انجینیر جوړیږي ته به سیاستدان جوړیږي ته به بزنسمین جوړیږي دا خبره نو دا راته وایي چې د دغه ځای نه به سټارټ څنګه الو ځکه چې ماشوم که د مور پلارو نه مني نو بیا څه وکړي دې کې څنګه چې ما د خپل لایف ریفلیکشن وکړو چې زه ما 15-20 سال آلموسټ چې ما کارپوریټ سیکټر کې ورلډ بینک کې کار وکړو اینڈ آی واز الحمدلله بلیسډ ود د بیسټ جابس مطلب چې هغه کولی شي او دې نه باوجود دا خبره زه دننه هغوم او ما فاینلی ډیسیژن واغستو ما جاب پرېښودو اینڈ آی وینټ تھرو ا جرنی چې هغې کې ما خپل یو پیشن ډسکور کړو چې آی واز مینټ ټو بی ا سوشل انټرپرینور چې کمیونټي هغه چیلنجز هغه ایډریس کوي سایکولوژي کې زما انټرست دی بکس ریډینګ کې زما ډیر انټرست دی نو ما ته ریلایز شو چې آی وینټ تھرو سرټن پین لکه چې مطلب دا چې هغه زما سول خوشحاله نه و اینڈ دین آی سینس لایک چې دا ماله پکار دی چې زه د راتلونکي جنریشن سوچ شروع کړم چې دا مسله به یو جنریشن کې نه حل کیږي نو د دې یو دغه طریقه ته چې ایز ا فادر ایز ا پیرنټ آی سټارټډ ډوینګ مای سیلف ریفلیکشن چې وټ ویر آی نیډ ټو ایڈجسٹ چې زه د خپل ماشومانو نه هغې تمې نه ساتم چې څنګه ما نه پیرنټینګ کي اینډ هیوینګ سیډ دیټ دا نه یم چې هغو زما بهترین تربیت کړی انجینرینګ تعلیم یې راباندې وکړو ښه جابز وکړل خو مطلب هغه زمانه کې هغه ټولز او ټیکنیکس نه و چې د ماشوم موږ هغه ډسکور کړو داسې غواړي ښه نو مخکې زما سوال هماغه ځای کې دی چې نو بیا به د مور پلار به څنګه موږ کنوینس کوو چې موږ څه غواړو دې کې فرست اف آل لکه درې سټپس دي فرست اف آل چې دی کنه دې ته زه وایم انټلیکچوال فریډم چې انټلیکچوال فریډم راځي وین یو ډو لاټ اف بکس او مطلب هغه ځان چې ایکسپلور کې کنه او تا ته پته ولګي دس از آی وانټ ټو بیکم او دې نه پس سیکنډ چې دا تاسو کم سټپ یادې دې ته وایي ایموشنل فریډم نو دا یو ازادۍ یو جنگ دی یو فریډم فایټ دی هغې دپاره ستا خپل مطلب دا چې هغه خپل ډیټرمیننس خپل دننه نه چې هغه کلیرټي پکار ده چې اټس ناٹ ایزی جرنی خو اټس ورث هیوینګ دیٹ جرنی چې مطلب دا چې دی اونګه دی باندې کار وکړو کنوینس کو خو هغه وخت راځي چې ستا دننه نه یو ایکسټریم ډیډیکیشن موجود وي نو ما ته دا دومره آسان نو مطلب اټ واز 10-15 سال یو جرنی وه چې مطلب دا چې زه اول پاکستان ته رالم چې نه زه پاکستان کې کار کول غواړم بیا چې هغې پسې یو 10-15 سال خو چې کلیرټي موجود یو انسان ته چې دس از واټ آی وانټ ټو بیکم او دریم څه دی تاسو چې دریم بیا دی فاینانشل فریډم نو چې فاینانشل فریډم ون نه نو دین یو آر ریلایینګ آن د سوسایټي نو دا درې شیزونه باندې آن پیرالل کار کول دي نو فار ایگزامپل هغه اوس یو کولیګو ایم ایچ توري اوس هغې نه مخکې میلاو شو نو ما ورسره گپ شپ لګو آی واز سو انسپایرډ بای د هغه فوټوګرافي او ټول څومره چې کار یې کړی دی उस जॉब की मिसाल पे तौर को आगा दे मतलब दादी कि ही नीड्स टू रीच टू एट दैट लेवल चिदा आगा मतलब जे फाइनेंशियली कना इमोशनली दा खबर जी द पेरेंट्स हम आगे हम दा वही चीज जमा द बची दिस यो जॉब इच एटलीस्ट आगा सेटली आगे ता आगा सवती बटर एंड ब्रेड चिकम दे दा आगा सिलसिला रवानी बदी वजह आगे तू चेरा तो दास यो फील्ड खो के दी तरफ तलाशा नु दा شاتم دا فاینانشلی هغه بالکل ټیک ده خو زه بیا دا یم چې سوري ستاسو خبره زه بیا دا یم چې کم فاینانشل فریډم چې دی بیا هلته پرابلم دا راشي چې هغه پیسې خو موږ ګټل شروع کړو بٹ وی ډونټ نو هاو ټو انویسټ دیم موږ کنونشنل طریقې سره چې کوم د سوسایټي ایکسپیکټیشنز دي چې ګاډې والا انویسټمنټ وکړه هغه کم پیسه چې دا زه دغه ما دا یوز کوي ټو گین یور فریډم یو ډیولپ سمثینګ ا سسټینیبل چې کچن هغه خرچه را روانه یا داسې طریقې سره تاسو یو شي کې انګیج کوي چې تاسو بیا هغه پیشن لپاره فل ټایم ورکولی شئ خو هغه چیلنج دا دی اف یو ډونټ گو دیس وے مطلب دا چې ستاسو لایف کې به ډیپ هغه سینس اف امپټینس وي او هغه مطلب دا چې اټس ناٹ سمثینګ وی وانټ ټو نو اوس تاسو یو خبرو که زه اوس کار شروع کوم نو دا د سینې د چې دی ریزلټ په سبا یا بل ورځ راځي تاسو دا وایي چې ما چې کوم کار شروع کړ دی ریزلټ په نیکسټ جنریشن ته راځي دا لږ موږ ته وایي چې لکه دونه لوی ټایم به علي دا ځکه چې ولې چې اونګه چې دی اوس ما خو تاسو وایي چې څنګه دا جنریشن یو کراس روډ نه داسې تېرېږي چې بیسیکلی چې کله دا کولډ وار ختم شو ټیک شو کولډ وار نه پس چې دی د کیپیټلیزم چې دی دا 3-4 ډیکیډز چې دی دا یو د کیپیټلیزم اونګه یو پروډکټ یو کیپیټلیزم پروډکټ داسې دی چې میټیریلسټیکلی خو خلک ډېر خوشحاله دي ټیک شو هغو سره به پیسې ښه جامې بچوي هر څه به یې خو دننه به هغو
هغه هپینس نشته فولفلمنٹ نشته کو تاسو جنرال هغه اویرنس وګورئ منټل هیلث کرایسس دي مطلب دا دی چې هغه هیلث ایشوز دي بیا دې نه علاوه څه ورته وایي چې مطلب دا چې هغه جاب کې هغه خوشحاله نه دي سیټسفاید نه دي نو بیسیکلی د پروسس چې ناو مطلب دا چې څنګه جنریشن لا پکار دی هغه سیلف ریفلیکشن انډرسټینډ کی چې راتلونکي جنریشن تاسو هغه هیلپ څنګه کوي فار ایگزامپل که یو کس یې کنه تاسو هغه هیلپ څنګه کوي چې لکه هغه خپل هغه ته چې دنه هغه ته आवाज راځي چې رته باید څه وکړي کنه هغه ته تاسو څنګه ریلایز کوي چې هغه ریلایز څنګه خپل ټریننګ اینڈ ډیولپمنٹ پروګرامز یې اونګه پرسنل کوچینګ کو دا پلیټ فارمز او ټولز اونګه یوز کو چې ټریننګ سیشنز ولونګه ارګنایز کو نو دا څومره سیشنز کې تقریبا کیږي یا تاسو چې کوم دا یو کانسټنټ پروسس دی دیتا چې کوم دا شیپینګ فیوچر بیسیکلی دیتا لکه سیلف ډیولپمنٹ فیلډ دا بیسیکلی او بعض خلک دیتا هغه موټیویشنل سپیکینګ اون مطلب هغه نورملی وچ از ریلیونٹ خو هغه دا چې د لپاره یو سټرکچرډ اپروچ پکار چې هغه کې مثال په تور چې د فار ایگزامپل آی ول ټاک اباؤٹ ا سمپل ټاپک چې ټولونه مخکې چې دا شی کوم سٹارټ کیږي دا ستاسو انسان د تھاټس نه سٹارټ کیږي هاو ټو بی مایندفul هاو ټو ابزرو یور تھاټس هاو ټو کنټرول them نه هغه د پاره میډیټیشن نه والا چې د سوتوي یو هغه کنټرول ابزروینګ یور تھاټس پراپر هغه باندې موږ یو پروګرام کوو چې هغه دے شوډ سٹارټ لیسنینګ ټو یور انر وایسز جی تاسو هم درته وای کنه که یو کس راځي نو هغه ته د او هغه تاسو سره سونه سیشنز هغه والی هغه نه پس هغه کمپلیټلی خپل فیصله باندې پوي شي په خپل ځانو پوي شي چې زوز باید څه فیصله وکم نو سونه سیشنز باغی تا غسل غواړي یا سونه کلاسز لکه دا د میاشتو خبره ده د کلونو خبره ده دا خو ما تاسو وایي چې دې کې مختلف سټیجز دي مطلب دا چې انډیویډوال فار ایگزامپل یو کس ونګ راشي او هغه ماته وایي چې لکه ونګ خپل پیشن ډیسکور کول غواړي ټیک شو کنه نو هغه خو نارملی دوه نه درې سیشنز کې چې دی کنه هی اور شي وډ ګیټ کلیریټي آن دیٹ چې دیس از واټ آی وانټ ټو ډو خو دینه پس د ټفر چیلنج از ایکشنز اغستل That's the reality. پته خو انسان ته ولګي چې دا کول غواړم خو هغه ورکوټ سم نه هي کې کانسټنس هغه ته منټورینګ او ګایډنس پکاري نو دیٹ فار دیٹ وی آر الویز اویلیبل آن اور پلیټ فارم چې څنګه اونګه لکه اپروچ څنګه دا دی چې فیسبوک یا سوشل میډیا باندې اونګه خپل کمیونټي ډیولپ کو هغه انټرلینک کمیونټي هغه باندې پلیټ فارم باندې ټول ناس دي او کانسټنټ دا ډسکشنز رواني نو وانس یو ار سراونډډ وذ لایک مایندډ پیپل نو obviously هغه یو کانسټنټ ایوولوشن پروسس روان دی and we take them through the process صحیح ډیره زیاته مننه کور ودان ډیر ښه کارم شروع کړی دی او بکینن چې دا ډیره لوی خبره ده د خلکو لپاره ځینې خلکو ډیسیژن دغه نه ده میکینګ پاور نه چې ډیسیژن والی کنه نو ما خیال چې تاسو چې د پاغي کې ډیر لوی رول دی کنه چې خلک دونه موټیویټ شي او ډیسیژن خو دغه ځکه پکای چې ته ډیسایډ کړي چې زبر رائټ سم که زبر لیفت سم کنه دا خبره ده دی کې بیا زه لکه نیکسٹ جنریشن څنګه خبره کوم ویر ډز اٹ سٹارټ چیلنج دا شروع شي څنګه چې کلمه شمانی 7-8 वो आग उम्र की होगा होता है बच्चे दा कपड़े वाला दा वाला generation बाद चूंगा कार को अगोला पका दे give them freedom to take those decisions let them decide their courses they want to take तो چې هغه decision capacity رو سمره چې strengthen کیږي ډیر خوان کی تاسو سره خبرې خو ټایم مونږ سره دا وخت کم دی ان شاء الله را روان پروګرامونه کې بیا په دې باندې ان شاء الله خبرې کو چې پیرنټس سره لوبول شي په دې کې نه صحیح ثانک یو سو مچ موست ویلکم ثانک یو ها لیدونکو د ماخلو د مینورو صبر آسان کیږي خبرونه سره اوسېږي په خیر پښتونخوا دا زمونږ نن په خیر پښتونخوا خبرونه خو دې وکړي چې تاسو د پام وړ ګرځولي زمونږ کوشش هم دغه دی چې مونږ هر ورځ تاسو لپاره هغه میلمانه راوغواړو چې د هغې دوه وجې یو خو تاسو انټرټین شئ بل تاسو انفارمیشن میلو شي او بل زمونږ نوي ځوانان چې کوم دی هغه په هر فیلډ کې چې دي هغې مونږ موټیویټ کړو هغې ته یو پلیټ فارم مونږ ورکړو تر څو هغې نړۍ ته او تاسو ته در وپېژنو نو تر بل اپیسوډ پورې زه تاسو نه اجازه غواړم خپل ډیر زیات خیال ساتئ په دعاګانو کې مونږ خیال یاد ساتئ بیا ښه ورځ تاسو ټولو ته غواړم نو په لوی الله مو سپارم فی الحال د الله په امان